الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب زدنا المعروف پرون سبق کې مونږه دا ویلي ول چې باب ثاني شروع شو د ذکر او د حذف مبارکه نو کله چې متکلم سامع ته یو خبره فائدہ ور کول مقصودی نو کم لفظ کم معنا اغستل د مقصودی هغه الفاظ راول اصل دا ذکر دی او کچرته دا زاده سو جمله د سوا چې بریږي ته لفظ حذف کې او پای باندې معنا نه بدلی دا او باقی کلام دلالت کوي بری خبره مجرل کې یو څه حذف شوی دی نو بیا پای کې اصل دا چې دا حذف کړی شي بیا دا هر خپل غونه دي چې په کوم ځای کې ذکر کول پکار دی او په کوم ځای کې جنین دا حذف کول پکار دی نو موږ پرون ویلو چې شپږ ځایونه دي چې چا د واعد ذکر دي یعنی هغه غواړي دا چې دلته کې دا مصنلی یا مفعول یا هر څه چې دا ذکر کړی شي او له ځایونه دي چې هغه د واعد حذف دي یعنی هغه غواړي دا چې دلته کې هغه ذکر نشي په شپږ ځایونه الحمدلله په شپږ ځایونه کې دا ولنه ویل زیاده تقریر والایضاح چې دا خبره هغه واضح ای وايي کې ته نور مضبوط واله نور وضاحت پکې پیدا کې دا لپاره دا مصنلی ذکر کې لکه اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دلته دیم اولئک دا راغله د لپاره ده چې بری خبره کې خو وضاحت پیدا شي خو مضبوط واله به کدا پکې ته ذکر نه کې درې نه علاوه معنا برابرۍ خو لکه ته زیات وضاحت د پاره دویم نمبر دا چې په قرینه باندې استا اعتماد نه کمزوري وي یا هو قرینه کمزوري د دې ودینه اعتماد په لګي په قرینه باندې او یا دې ودینه چې سامع د فهم کمزوري لکه زید تذکرہ کې دا په منځ کې دا بل تذکرہ وکړه یا د زید تذکرہ کې دا وخت ډیر څه شو او بیا ته زید په باره کې چې زید النعمت صدیق نو کته د زید په کوونه مې چې هو نعمت صدیق نو دینم د زید مراد غسلېږي خدا قرینه کمزوري ته چې زید ذکر مکه شوی دی او زه اوس دا په باره کې اوس خبره کې نو دغه قرینه کمزوروالی د وجنه یا د سامع د فهم د کمزوري د وجنه ته دوباره زید جنن دا ذکر کوم دریم نمبر چې په سامع په غباوت باندې ته تعریض کې اشاره کوي چې دا سامع چې د کمزور دی ذهن کمزور دی لکه تاسو کوی چې ماذا قال عمرو په جواب کوي چې قال عمرو کذا نو دا په سوال کې کوم څه ذکر شو په جواب کې راغلی دوباره ذکر کول ته ضرورت نشته ده یا سو کوی لکه عمر سویلی اته عمر دې سویلی او بس تاسو کوی چې سویلی او چې راځه سبا راځم یا نه راځم دغه خبره کول پکاري لکه کوم څه په سوال کې په جواب کې دوباره ذکر کول دا معیوب دي ودل لګي کوم څه چې په سوال کې ذکر شو په جواب کې مونږ ذکر کړل چې سامع غبي دی غبي کمزور دی دا په کمزوري باندې مونږ اشاره کوم سلورم نمبر دا چې سامع باندې تسجیل یعنی هغه باندې دا خبره مضبوطول چې د سبا ورته د حاصل انکار گنجائش پاتې نشي یا په لیکلو بځلې سره یا په باندې غوان مقرر کول یا بل څه لکه زید سره پیسې غستري دی او بیا د چا د مخې ویلي چې ما را پیسې غستري دي خو بیا وروسته انکار وکړو نو چا د مخې چې اقرار کړه هغه سړی قاضي راوواړی دی ګواه ته وایي لکه دې ځای د اقرار کړو چې ما باندې روپۍ دي او یا دې ځای د اقرار کړو نو دلته کې دا دې ته پکې ضرورت نه و چې زیدون هذا اقر نو د دې راویل زیدون هذا چې سبا دې منکر نه شي دې خبر نه لکه ما تاسو دغه مثال دا غي ذکر کړو د خارج نه دغه سړی وایي په نکاح کې چې ما قبول کړی مې دا او قبول کړی مې یا ور کړی مې او ور کړی مې دا نو چې دا خبره په واضح شي پنځم نمبر دا چې کله حکم ناشنای نو بای باندې د تعجب ظاهرول لپاره تعجب کول لپاره چې نه دا مصلی ذکر کې لکه علی جن یقاوم الاسد سو د منظری سره مقابله کول د اسد د علی دا خو چوکې ناشنا کړ دې نو دل لګي د مصلی ذکر کې چې مقابله صرف علی کړی دا بل چا نه کړی او شپږم نمبر د تعظیم او د اهانت لپاره چې کله الفاظ هم د شي چې تعظیم او د اهانت پیدا ورکړي اگر سره ته پوښتنه کې چې هل رجال قائدو ایا قائد واپس شوی دی او ته د جواب کوي رجال منصور چې تعظیم اشاره او کته اهانت کوي رجال معزوم ته وي تقریبا نه پوښوي نو کوم د دې په جواب کې تاسو ویل چې هر رجال قائد او جواب کې ویل چې نعم یا لا جو هم جواب صحیح هو لیکن تدل لګي دا تعظیم کې اهانت کې داغي لپاره تر مستند له دوباره ذکر کوي پرې پوښي وي دا په سبا آیات کې وایي کوم چې اوس ولاړې کنه دا به سره یاد کوي د دین علاوه د دین بعد وسلسګونه د دې چا د واحد حذف دي یعنی پای کې دا غواړي چې سبب د حذف دي چې دا غواړي چې لکه دا حذف شي نمبر 1 اخفاء الامر عن غیر المخاطب د مخاطب نه علاوه د نو چا لپاره حکم پټول نمبر 1 دا ده لکه مطلب دا ده چې تا یو کس په باره کې ستاره هغه سره خبره اترو شو مذاکره تاسو شو چیرې زید را روان دی یا عمر را روان دی یا بکر را روان دی بکر را روان دی او بیا
هغه بکر یا عمر یا علي دلته مثال ذکر کړی چې علي ستاسو یو کس سره خبر وشو چې علي را روان دی او بیا علي راغی خو د کم کس سره چې ستا خبره شو چې علي را روان دی هغه په یو مجلس کې ناست دی هغه یو مجلس کې ناست دی ها او هغه مجلس کې ناست دی او دا غواړي چې دا خبره اوس دته معلومه شي نور خلکو ته معلومه نشي لکه مطلب علي چرته یو غټ سړی دی یو غټ عالم دی یو غټ شیخ دی غټ بزرګ دی او غټ پیر دی او دې خلکو ته وایي چې هغه سړی راغی نو چې دا ټول خلکو ته پته ولګي ټول خلکو ته پته ولګي نو ټول خلکو په جمع لاړ شي څوک په خیرونه کوي څوک بس کوي افراد تفریح به جوړ شي نو دی خو صرف د خپل ملګری خبرول غواړي او نور خلک چې نه خبرول غواړي دې وجه نه دی وایي اقبل هراغه نو اوس دلته اصل کې بقى اقبل علي یا زه چې څوک چې اقبل علي بکارو چې علي راغی خو الله کې دی اوس د مسلمانۍ ظاهري نو الله کې نور خلکو ته پته لګي د نور خلکو ته پته لګي چې الله راغی رمنډه کوي سړی راغی او بیا افراد فی جوړیږي وای ما جوړیږي دې نو نه نور خلک نه خبره او صرف د خپل ملګری چې دا خبره نو الله کې دا حذف کی دی اقبل یعنی ارا ودا کوم ملګری چې نه پوه شي بده باندې نو خلک پوه نشي نو دلته دا اخفاء الامر عن غیر المخاطب چې مخاطب نه علاوه په نور خلکو باندې دا خبره پټول دلیل لپاره چې دا هم مسلم له حذف کیږي دا نمبر 1 پوه شئ دوه نمبر ودعت الانکار عند الحاجت چې د حاجت په وخت کې بیا ستاسو د انکار گنجائش وي کله کله مسلم له دلیل ولته نه حذف کیږي چې کله چاته ضرورت راشي نو پای کې انکار کولای شي لکه ته تذکرہ کې اته خو ډېر زیات ناکاره سړی دی ډېر زیات رذیل دی خبيث انسان دی دله دی بے غیرت دی تاسو کوی لکه تاسو زید مبارک دا خبر وکړه نه ما خو زید نه ویلې ما به زید نو ما غسه تاسو کوی لکه زید مبارک تا دا وي عمر مبارک دی دا وي نو ته په دې ټیم کو تاسو سوي چې را بے غیرت دی دله دی ها خو لکه تاسو نوم نه غسه چې زید دی که عمر دی که بکر دی ها خلک کوی چې لکه کنزل ته باز ټیم کې سړی کنزل وکړي کنه چاته وي تا ته مين دی ونی سانو مې بګا سره نو ستانو مې بګا نو په دغه ټیم کې چې انکار کوي او تعطل انکار عند الحاجت چې حاجت وو کې سره د انکار گنجائش نو په دغه ټیم کې دا مستدلی حذف کیږي لکه ته لئیم قصیص بیا چاته وي تا ته مين دی ونی کستانو مې بګا ته چې بیا ما دا وایم ورې باندې پوښوي دریم نمبر دار چې په محذوف په تعین باندې تنبیه ورکول چې دا کوم څه چې ما محذوف کړی دی کوم څه چې محذوف دی دا متعین دی او دا تعین یا حقیقي یا غیر حقیقي تعین حقیقي چې هر چا ته پته ده چې دا متعین دی لکه خالق کل شیء خالق کل شیء و اصل کې دا الله خالق کل شیء الله پاک دا څه پیدا کوم کوي او طلب سي الله دا حذف کې حدث خالق كل شيء نو صرف دا خالق كل شيء ذکر کول او لفظ الله مسلم له حذف کول دا متعین دی دا موضوع متعین دی دا هر چا ته پته ده چې د دې مراد څه او صرف الله پاک ذات مبارک کې دي شي نو ایسو د دې مراد نشي کېدای خوش ایت تعین غیر حقیقي تعین غیر حقیقي مطلب دا چې د دنیت دار د دعوه ده چې دا په ټول خلکو ته پته وي خو ضروري نه چې ټول خلکو ته پته وي لکه دلته مثال ذکر کړه وهاب الالوف وهاب الالوف معنا دا ایک زرونه ورکونکه دا اصل کې دي السلطان وهاب الالوف بادشاہ او سلطان د حکمران د لکونه او زرونه خلکو له ورګي نو ځل کې دا سلطان دا حذف کړی دی او دا وی وهاب الالوف د دې متکلم خیال دا دی او دا دعوه دا چې دا چونکه متعین دی ځکه چې بادشاہ نه علاوه بل څوک چې دا ورکول نشي کولای په درونو باندې روپے ورکول په درونو باندې سوزونه ورکول دا د بادشاہ نه علاوه بل څه نشي ورکولای نه دل کې دا تعین ادعایی دی یا دې دعوه لري کې چې دا متعین دی حال دا هغه متعین دي چاته متعین نه دې خبره باندې پوه شئ تاسو ها نو دریم نمبر دیګه تنبیه پدې باندې چې محذوف چې په خبره باندې تنبیه کول چې دا محذوف څه دا متعین دی دا متعین په دوه قسمه یا متعین حقيقي یا متعین غیر حقيقي متعین غیر حقیقي دا متعین ادعایی ویل کېږي متعین حقیقي مطلب دا دی چې د ټول خلکو منځ باندې هغه متعین وي لکه خالق کل شی نو دلته کې لفظ الله دا متعین دی او محذوف دی هر چا ته پته چې الله پاک د مازو بل څوک پیدا کوم کې نشته دی هر یو څه او تعین ادعایی لپاره دا مثال دی پوه شئ په څلورم نمبر دار چې د سامع چې نه دی څومره دغه دی څومره خيار دی
سامع د اوخيار کېدو امتحان اغسل چې سامع اوخيار دی که اوخيار نه دی او یا د هغې مقدار معلومول چې څومره اوخيار دی د سامع د اوخيارېدو امتحان اغستل د سامع اوخيار دی که نه دی یو دا خبره او دویمه دا خبره چې څومره اوخيار دی مقدار معلومول د سامع د اوخيار کېدو لپاره مثال ذکر کړی دی چې نوره مستفاد من نور الشمس اوس دلته نور القمر دی چې د سپوږمۍ رڼا د اغستل شي د انور رڼا نه د سپوږمۍ رڼا اغستل شوې ده د انور د رڼا نه نو اوس دلته کې دا نوره دا حذف کړی دی دا نوره کې دا هو ضمیر ذکر کړی دی او القمر حذف کړی دی نو دی د سامع معلوموي چې آیا دا سامع چې دی اوخيار دی که اوخيار نه دی که دی اوخيار وي نو ده ته پته لګي چې یاره د هو ضمیر نه مراد چې د سپوږمۍ ده ځکه د سپوږمۍ رڼا د انور د رڼا نه اخیستی شوي د بله رڼا د سپوږمۍ د رڼا د انور د رڼا نه اخیستی شوي پوهېږئ په دې باندې بلب دی راډ دی هر څونه څیزونه چې دي د دې رڼا د انور نه نه اخیستی کېږي بلکې د سپوږمۍ رڼا نو دا دی معلوموي چې یاره دا سړی په دې باندې پوهېږي که نه پوهېږي او دویم دا چې مقدار د هغې معلوموي چې دی څومره پوهه دی پرې باندې لکه یې لپاره مثال ذکر کړی دی وواسطة عقد الكواكب واسطة عقد الكواكب چې دا اصل کې دی القمر واسطة عقد الكواكب چې دا سپوږمۍ دا د ستورو د هارونو غټه ملغلره ده دا هارون کې غټ هار دی غټه ملغلره ده نو دلته کې اوس دا سپوږمۍ چې نه که نه واسطه عقد الكواكب کواکب ستورو ته وایي عقد هار ته وایي او واسطه دا په ملغلرو کې په هارونو کې د ټول نه غټه ملغلره چې کومه نو هغه ته مراد ده اوس دا خبره که نه چېرې واسطه عقد الكواكب د سپوږمۍ ذکر کړې ده نه ورته وایي هغه واسطه ده د ستورو د هار د ستورو د هار واسطه ده مطلب د ستورو چې کوم هار دی په هغې کې د ټول نه غټه ملغلره ده نو دا غټه ملغلره څه چې دی هغه سپوږمۍ ده نو که دا یو سړی چې دا لکه سامع هغه پوهی او د هغه د واقعېدل ډېر وي یعنې هوښیار وي نو به دې جواب راوباسي که نه نو بیا نو دا د سامع د پوهې معلومولو لپاره چې سامع څومره مقدار باندې پوه دی مطلب دا چې دی ذهین دی که کونذهن دی که درمیانه دی د هغې دپاره د مسند الیه چې دا حذف کړې ده لکه پوه شوئ او د دې لپاره مثال ذکر کړی دی چې پخوا زمانه کې یو بادشاہ د یو سړي سره میلاو شو او ورته وایي ایو طعام اشتها عندک کم خوراک ستا ډېر ده اشها عندک ایو طعام اشها عندک ستا د ټول نه زیات خوراک کم یو خوښ دی نو ورته وایي مخ البیض المسلوق هغه هګۍ چې هغه دغه شي وخوټ کولی شي او د هغې هګۍ هغه خوټ کولی هګۍ هغه زیړ نه وي دا زما ډېر زیات خوښ دي بس باچا په خپل طرف لاړو سړی په خپل طرف باندې لاړو یو کال بعد د ملاقاتو شو دا باچا ورته ما ای شي د څه شي سره یعنې اوس د ده په ذهن کې دا خبره ده د باچا په ذهن کې چې هغه یو کال مخکینۍ زړه خبره ما ای د څه شي سره او ډېر مالګې سره اوس مطلب دا دی چې لکه یو کال مخکې چې ما ستا نه کوم تپوس کړی چې کم څیز دې خوښ دی او د څه سره دې خوښ دی نو دې کس ورته په جواب کړي چې هګۍ مې خوښه ده چې هغه خوټ کېدلې وي او د خوټ کېدلې هګۍ زیړ مې خوښي نو دې تپوس وکړو چې څنګه د مالګې سره که د مثالي سره که د مرچو سره که کم یو څیز سره نه ورته چې مال ملح د ملي سره د مالګې سره مې خوښه ده نو اوس ګوره یو کال مخکینۍ خبره ده هغه چې نن دا یاده ده نو دا د سامع په د هغه مقدار ته تنبو معلومه چې دی څومره لکه هوښیار دی دې خبره باندې پوه شوئ پنځم نمبر د زیغ مقام د وجې نه مسلم له حذف کېږي زیغ مقام یعنې مقام تنګ وي تنګ د تنګوالي د مقام د وجې نه د وخت د تنګۍ د وجې نه وخت تنګي چې نن یا خو د درد د وجې نه وي او یا چې نن د فرصت ختمېدو د وجې نه وي لکه د درد د وجې نه لکه سړی تا ته وایي چې هلکه څنګه یې دی وایي ښه یم اصل کې مطلب دا دی چې ته څنګه یې دی وایي زه ښه یم قال لي كيف انت قلت عليل ته ما ته څنګه یې ورته چې عليل اصل کې دی انا عليل ودلته کې بنا باندې تکلیف ته درته ډېرې خبرې کولی نه شي نو ده به مسلم له حذف کړله ادی عليل پوه شوئ او یا دا وخت تنګوالی د دې وجې نه وي که دی پکې دا مسلم لی ذکر کوي د ده نه هغه وخت چې دا ته فوت کېږي لکه دغه را روان دی هیرن را روانه ده هیرن که نه ښکار را روان دی او دی عزال عزال یعنې داسې نه وایي چې هذا عزالون هذا عزالون نه لکې د هذا حذف کړی ده که دی پکې د هذا وایي نو کیدای شي چې هغه وخت دننه فوت شي او هغه ښکار ته وتښتي لکه پوه شوې دې باندې نو دا پنځه ځایونه موږ ذکر کړل چې په دې کې دا د واحد حذف دي
اخفاء الامر عن غیر المخاطب وګوره د کتاب ته دی کوي ومن دواعي الحذف او دا اسباب د حذف یعنی کم زګونه چنین پایږي حذف کول دلته هي 12 لیکل خدا دول لستي دا دوه جنا باندې په دې باندې مینز کړي اخفاء الامر عن غیر المخاطب نمبر 1 سره چې د مخاطب نه علاوه د بل چا خبره پټول د مخاطب نه علاوه د نور خلکو نه سپټول نه اقبل لك تو چې اقبل تريد علي مثلا چې دې اقبل مراد ستاسو راغه او مراد ستاسو علي مثلا لکه په یې باندې دا نور خبره تر کو سره تاسو نه یاد وای کنه نو بیا به ورته په خبره باندې نه پويږئ اگر تاسو به چې اخفاء الامر عن غیر المخاطب نو اقبل تريد او دې صفت لفظي معنی وګي دا نور خبره تر ذات نه یاد نو بیا پته نه پويږي نو اصل کې دا خبره سره معلومول پکار دي چې لکه تا کسره خبره کړي او چیرې پلانګیر روان دي او بیا هغه ته خبر وکړي چې راغه او نور خلکو ته خبره پټن دا ټوله به دیم نمبر وتأتي الانکار عند الحاجه او په وخت د حاجت کې د انکار گنجائش پیدا کول دا غیر وجه نه محذف کیږي پاس هو دیګه دا خوب درغله ده نه لئیم خسیس لئیم یعنی ډیر کمینه ده خسیس هغه رذیل ده کمزور ده بعد ذکر شخص معین رسول ذکر کول شخص معین یو معین شخص مبارک خبره کیږي ته بیا چاله کډه 420 ده او لئیم ده او خسیس ده او دا ده او هغه ده دا لکه څوک ده انا تا د مين دی ویری والتنبيه على تعيين المحذوف او دریم نمبر چې په محذوف په متعین کېدو باندې تنبیه ورکول ولو ادعاء اگر کدا ادعاء وي دا ما دغه دوه قسمونه تعین یو تعین حقيقي شو او یو تعین ادعائي تعین حقيقي دي ته چې ټول خلکو باندې متعین وي او سره ګورځان محفوظ کړي تعین حقيقي دي ته وای چې ټول خلکو باندې سوي عام متعین وي تعین غیر حقيقي چې ورته تعین ادعائي وي چې ټول خلکو باندې متعین نه خود دې متکلم خیال داره د دعوه ده چې ټول خلکو ته دا متعین وي د اولنی په مثال خالق كل شيء دل اصل کې الله خالق كل شيء او دل کې لفظ الله دا هر څه د پدې چې دا متعین دي او هر څه د پدې چې الله پاک پیدا کوونکی دی هر څه دي وهاب الالوف دا مثال له تعین ادعائی لپاره وهاب الالوف معنا دا ورکون کې نظرونو اصل کې السلطان وهاب الالوف الګ پوښوي سلورم نمبر و اختبار تنبه السامع او مقدار تنبه چې د سامع د خبرداري امتحان غسل اختبار امتحان ازمه او مقدار تنبهه یا د تنبه کېدو مقدار معلومول چې څومره دغه متنبه ده دلاولیه پر مثال نور مستفاد من نور الشمس ها چې دلته دا نور د رڼا د سپوږمۍ دا اغستل شوی دا د رڼا د نور نه نو دلته د نور هو اصل کې نور القمر هغه پوښتنه مې معنی وواسطه عقد الكواكب او دا واسطه دا یا اصل کې القمر واسطه عقد الكواكب چې دا سپوږمۍ دا غټه ملغلره ده د ستورو د هار نه لکه پوهیږي په دې باندې واسطه ماته ستوي چې په دې هار کې د ټول غټه ملغلره چې کمای کنه هغه ته واسطه وای واسطه لکه دا تسبیح دي کنه نو په دې کې دا واسطه ده دا به واسطه ده ځکه د دې په ضرورت سره د ټول جندار غونډي شوی دي وزيق المقام پنځم نمبر د مقام د تنګوالي د وجه نه مسلم له حذف کیږي دا مقام چې تنګيږي د دې په دغه اما لتوجه ان ياخذ درد وجنه لکه قال لي امتوي كيف انت تسنگي نو قلت مرتي عليل ذو بمار ما اصل کې انا عليل نو دلته انا حذف شوی دی او عليل پکې پاتې شوی دی سحر دائم همیشه بخوابي یعنی خوب را لش بین ورځي وحزن طويل او لوی غم در باندې همیشه غم در باندې واس په دې باندې تر چې لکه خودونه خبر وکړه چې قال لي كيف انت قلت عليل سحر دائم وحزن طويل چې بیمار یم او شپې ټول شپه یخ یم او غم را باندې ډیر غلط دی نو چې دومره سحر دائم او حزن طويل ویل شي دا ان ټکه وسره نشو ویلې نو ورورې دا شعر درست جوړ کړی دی اول خود صرف دا خبره وا چې څنګه یې بیمار یم
نو سیم دغه خبره وا او دا وروسته خو د بیا قصه کوله چې قال لي كيف انت کله چې بیمار ومنو عرب سراله او ما ته وی چې ته څنګه یې نو ما ورته وی چې عليل سهر دائم وحزن طويل واما ولکه پوه شو باندې واما لخوف فوات فرصه او یا د دې وجنه د فرصت د فوت کېدو د یری د وجنه چې فرصت به ختم شي نه هو قول صياد لکه د قاری دا قول غزال چې هیرن او اصل کې هذا غزل او کده په کې دا هذا ویلو نو د پکا بیا د څه کې د شو چې دغه سره نارو تختیدل وي دا هیرن د تختیدل وي نه دی مقام د تنګوالي د وجنه دلته کې دغه کړی دی حذف کړی دی مستنلی په دې پوه شوي وړو